السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې. د جون په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په شیخه پوره کې یو کس په خوب اوده باندې 8 کسان ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي چې د ظلم انتها یې ورسه کړې ده. په تیره او یو غټه چاړه ورسوه په هغې یې 8 واړه قتل کړي دي. څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې سړی دومره غټ ظلم وکړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. روزانه د قتلونو خبر مخې ته راځي. دوستانو په شیخه پوره کې داسې چل شوی و چې شپه وه 12 نیمې بجې وې. ټول خلکه اودو، هر طرف ته خاموشي وه. دې کس یو غټه او تیره چاړه راغستې ده چې لومبي یو د تیلو پمپ ته ورغلی دی. هلته 2 کسان اودو وو. لومبي یې خو هغه په چاړه باندې ډیر په بد حال باندې قتل کړل. د هغې نه بعد بیا نورو کورونو ته ورلی چې هغې کې یې 6 کسان په خوب اوده باندې ډیر په بد حال باندې قتل کړل. پولیس والا کس گرفتار کړی دی، خو بعضې خلک وایي چې دا ذهني مریض و یا یې څه دښمني وه. د هغه ځای خلک وایي چې د مخکې هم 9 کسان په چړو باندې زخمیان کړي وو. پولیس والا گرفتار کړی و. هغې نه بعد بیا دا رها شولو. اوس یې په شیخه پوره کې نارنګ منډي موړ کې خپل کلي کې 8 کسان ډېر په بد حال باندې قتل کړي دي. پولیس والا گرفتار کړی دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې د دې کس ته مکمل تفتیش وکړی شي چې آیا دا ذهني بیمار دی که نه هسې شرپسنده دی. که بیمار وي نو مکمل علاج دی ورله وکړی شي، هسې نه چې دې نه بعد نورې واقعې مخې ته راشي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدرسه سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وساټلی نشان وایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.